مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا داسې صحابي دی کنه چې په مکه مکرمه کې د مالداري کورنۍ دی. په مکه مکرمه کې د مالداري کورنۍ و. روایتو کې راځي وایي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به داسې خوشبويي لګوله کنه چې په کومه لار به تیر شو ټولو خلکو ته به پته لګېده چې په دې مصعب ابن عمر تللی دی. داسې خوشبويي به ده لګوله. او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به یو ځل چې کپړه استعمال کړه وا به غوسته کنه دوباره به بیا نه استعمالوله. دومره د مالداري کورنۍ و خپل خاندان دومره په ناز باندې دی ساتو. بالکل نوجوان ینګ عمر الکو کور والو ډیر په ناز باندې ساتو. ته د ژوند صرف په پیشن کې تیرېدو بس. یو کپړه به یو ورځ واچوله سبا به یې نه اچوله. داسې خوشبويي به یې لګوله چې په کوڅو به تیر شو دننه کورونو کې به زنانه ورته پته لګېده چې بار مصعب ابن عمر په دې لار باندې لاړ. داسې خوشبويي به ده لګوله. خو چې کله د اسلام راوړه که نه اسلام نو کور والو پې هر څه بند کړو. هر څه پې بند کړو. بیا دومره د سادګۍ ژوند یې تېرو که نه چې حبشې ته هجرت وکړو. مسلمانانو باندې ډیر زیات تکالیف په مکه مکرمه کې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تاسو لاړ شئ حبشې ته هجرت وکړئ د دوی نه لږ ځان خلاص کړئ. نو دم حبشې ته هجرت وکړو. نو چې کله د حبشې نه واپس راته که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام خبر شو زما ملګري د حبشې نه واپس را روان دي نو مخې ته وله ووتو. نو چې مخې ته وله ووت نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی را روان دی په غاړه کې یو څادر دی هغه ځای په زشلېدلی دی او بعضې ځایونو کې پې ټانکۍ لګېدلي دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه په مصعب ابن عمر رضی الله تعالی نظر پریوت کنه په جړا شو د سترګو نه داسې وښ کې بيدي وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه دی چې و جوړه په یو ځل واغوسته دوباره به بیا نه استعمال ولا. دا خو هغه مصعب ابن عمر نه دی چې د مکه مکرمه په کوڅو کې به د خوشبوئی تر لری لری رسیدله. دا خو هغه مصعب ابن عمر دی چې اوس په بدن صرف یو صادر دی او هم ځای په زشلېدلی دی. بیا په اسلام کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې ژوند تیر کړی دی. د حبشې نه پس بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره مدینې منورې ته هم هجرت وکړو. د دوو هجرتونو خاوند دی. چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو بیا په غزوه احد کې شهید شو. سن 3 هجره کې 3 هجره کې په غزوه احد کې بیا دی شهید شو. نو چې کله شهید شو که نه نو د نبی علیه الصلاة والسلام خپل تره حمزه رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شهید شوی و. نو شهدا ډیر وو او کفنونه ونه. نو د نبی علیه الصلاة والسلام ترور صفیه رضی الله تعالی هغې رامنډې کړې 2 څادرې راوغستې په دې کې زما ورور له کفن ورکئ. 2 څادرې راوړې وی زما ورور حمزه له په دې کې کفن ورکئ. چې څادرې راوړې د حمزه رضی الله تعالی د کفن دپاره نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته مصعب ابن عمر رضی الله تعالی هم کېښودی شو. وی د الله پاکه پیغمبره دغه مصعب ابن عمر دی چې کوم به په مکه مکرمه کې یو کپړه استعمال کړه دوباره به یې نه استعمالوله. د الله پاکه پیغمبره هغه مصعب ابن عمر شهید شوی دی چې د چا د خوشبويي په مکه کې چرچه وه. د الله پاکه پیغمبره تا ته مخې ته لاش پروت دی خو کفن یې نشته. کفن یې نشته د مصعب ابن عمر. نبی علیه الصلاة والسلام په جړا شو وی زما تره چې زما ترور که مې 2 څادرې راوړي که نه یو صادر زما پتره واچوي یو صادر ته مصعب ابن عمر له راوړی. مصعب ابن عمر له راوړی. نو د هغې صادر نه یو صادر په مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورواچو دلی پکې کفن ورکو. اوس حمزه رضی الله تعالی عنه د باړۍ نه هم داسې غټ و او کوم صادر چې ورته پاتې شو هغه ورته وړوکی صادر پاتې شو. نو صحابه کرامو به چې ورله مخ پټ کو که نه نو خپې به ښکته ښکاره شوې. صادر لنډو او چې کله به پکې له خپې پټولې نو مخ مبارک په ښکاره پاتې کېدو. صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر ستا تره ته چې کوم کفن پاتې شوی هغه خو لنډ دی. که مخ ورله پټو خپې ښکاره کېږي که خپې ورله پټو مخ یې ښکاره کېږي. د الله پاکه پیغمبره د حمزه سره څه وکړو څنګه ورله کفن ورکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زما تره له پکې مخ پټ کړئ په کفن کې ورله زما تره له مخ پټ کړئ ځکه کافرانو وله مسله کړې ده څوک ورته کتی نه شي. سترګې تې سترې دي شونډې تې پرې کړې پوزه پرې کړې ده زما تره له مخ پټ کړئ په کفن کې. د الله پاکه پیغمبر خپې ښکاره پاتې شوې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل هغه اظهر واښه نه دي دا یو قسمه واښه دي هغه راوړئ هغه ورله په دې خپو واچوئ خپې ورله په هغې کې پټې کړئ. بیا صحابه کرامو داسې ژوند